اوسم الحمدلله زدوی ته تیارم ښا کلم چې مولوی صاحب دلیل پیدا کنن ورته سیل ویم پینځه پختنې تی کومه تر مونکنه په 2010 کې په 2010 کې په دې نوخار باندې دغه راغلو سیلاب چې راغلو مولوی صاحب نه پاغه کې وابیانو خلکو ته تنورونه اچولیو او روزه کې ور باندې ډوړې خوړې ویل چې چا باندې سیلاب راشي وی هغه د روزه خوري د مقصد چې د خلک په دې طریقه باندې منغوا بیان کو نو ما جمعات کې نه پرې خدا زما جمعات غاړه ته ودا لارې غاړه مالک وابي بن راشي نو ما زیګر منظم چوک ما وابي منس کوم دیکھ یو وابی راغ سرتور سرو دلی دا اگده گیره و دنوم نلاندی نو رفول یدین یو اکڑا نو چه وی اکڑا نو زور تکی ناسی دا من چه فارغ شا ما ورطوی محترمتا نی خبر چه منگ دلتا وابیان نپریگو دو جماعت کی تولی جماعت تراغلے تاب اول پختن کڑے و چه دا دلتا خلق پریگدی کنا ولی میں تاول دا رفول یدین اکر ما تاوی رفول یدین چی دی دا خو ما پا حدیث عملو کا سنت می ادا کا میں خپ لارا چی دا سنت تی خو منگ بے مکو کنا مولی صاحب ما وی رازا دا لاس نمیونی و دا جماعت کوٹی تمی بوت ما ورتوی محترم رفع الیدین خود سنت تی کتاب کے بیخے کنا ویاو کتاب کے بیخے مائی پدی کتابون کی در طورن مشر کتاب کم یاو دے رئیس الکتب کم یاو دے راتوی قرآن کریم میزب قرآن کریم در کم اول بدی کی رفع الیدین ما توی دا مسئلہ قرآن کریم کی نشتا ماوی که قرآن کریم کی می در تاو خودنو بیا خو بل کتاب نه راخلی ویل نه نو قرآن کریم می ور تراواغستا او دا تلسمی سپاره آیت می ورتوی می زب ترجمه کوم ته وکیدا الله فرمای قد افلح المؤمنون یقینا هغه مؤمنان کامیاب دي هم فی صلاتهم خاشعون چې دی په خپل منځونو کې رفع الیدین نک ما ته وی د دوکه دی وکړو دروغ دی وی خاشعون معنا خدا نه د چې رفع الیدین نکای خاشعون دا معنا چې عاجزی کوون کې دی ما ورته وی دا معنا زنه کومه دا خو مفسرین وکړي دا کنه نو ما ته وی یو تفسیرم نه در کړي ما ورته وی په مفسرینو کې د ټورن لوی مفسر څوک دی وی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ما ورتوی دا مانا غ کړی دا ما توی نه دا کړی نو ما سره تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس نو هغه می ورته راکوس کو چې راکوس می کو ورته نو هغه کې لیکلو خاشعون اے مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه خاشعون معنا عاجزی کون کی او خی طرف او چپ طرف ته نه ګوري او په مسکه لاسونه نه پورته کوي میدا واخ وي ودرګه زاغه شیخ صاحب ته ټلیفون وکم ایو کو ته ټلیفون شیخ صاحب ته ټلیفون کو 400 کو ناغه ورتوی وی د توایا چې تاسو رفع الیدین په منځ کې نه کوي او دا آیت پیش کوي نو اول تکبیر کې ولې کوي ما ته وی صدر ته ما ورته وی صدر ته وای وراتوی چې په اول تکبیر کې بیا ولې کوي مې دا اول تکبیر استثناء مفسر کړي ما ته دا کم تفسیر کې راغلی میں داوال تفسیر سمرقندی میں اور تراکس کو میں دیجے کہ وہی عن الحسن حسن بصری سے اب تفسیر کئی
خاشعون مخبتون متواضعون ولا يرفعون ايديهم في الصلاة الا في التكبيرة الاولى. لا سنه نه پورته کوي منګر پاول تکبیر کې. مې دا وګوره استثناء پکې ده. مې اوس ورته بیا ټلیفون وکړ زما استاد دا مسله حل شي، مې بیا ورته ټلیفون وکړ. نو هغه ورته وی چې د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنهما دا چې کم تفسیر دی نو دا کمزور دی. زکه پدې کې یو راوی راغلی دی صائب ابن یزید الکلبی، او صائب ابن یزید الکلبی رحمه الله اغا ضعیف دے. ماوی سیدر توی والکا ویراتوی چه بدی تفسیر کی صائب ابن یزید الکلبی دے او اغا ضعیف دے. ما ورتوی صائب ابن یزید الکلبی کی دو خبر زین کے ساتا وابی جانا. یو دا دے چې صائب ابن یزید الکلبی چې کله په حدیث کې راشي نو پدې د علماء جرح شتا، خو چې کله تفسیر کې راشي نو بیا قوی دی. ښا ما توي د ځان نه وې ما وی صبر وکړ در طالبم پورا. دا دلائل النبوت ته د امام بیهقی، دلائل النبوت میں د امام بیهقی ورته راکوس کو. نو دا غي په مقدمه کې لیکل دي ویسا علماء دسی دی چې په حدیث کې راشي نو ضعیفی، خو چې تفسیر کې راشي نو قوی. نو نمونه ذکر کړی دی. بیا و یو پکې صائب ابن یزید الکلبی دی، او ما خو تفسیر پیش کړی کنه. مې اوس بیا ورته ټلیفون وکړ، نو بیا ورته ټلیفون چې د خو دلائل النبوت د بیهقینا صائب ابن یزید الکلبی اعتراضم ختم کو سو کم نور سخور سره نو. ناغه ورتوی چې دنه دا ټول دلایل ولیکا او به دل تراوړه نو زبې درته جوابونه وکم. ما وی صدر توای ویرا توای چې دا ټول دلایل تی ولیکا او مونږ ته راوړه مونږ به جوابونه وک. ما وی ته خداول نوابی نه وکنه دی وابی کړي ویا اول نه حنفی ما وی چې کله اول نه حنفی وی او ته وابی کېدی نو تا مونږ ته ولې د وابی دلایل نه راوړ. مونږ سره به رابطه کړي وکنه یو عالم حنفی سره چې ما ته وابیان دا وای چې اوس ته زه حنفیت تراړم نو زما دلایل وابی ته ونی او خزه دلایل بدر تولی کم خو کله برازي. ما ته وی مولوی صاحب ز پوه شوم چې حق خبر استاسو ده او قران کریم لیکل ده. ما ورته وی محترم اوس ورته ټلیفون وکړه د آیت متعلق چې د څومره اعتراضات دا به ټول درته ز ختمو په کتاب اوم د دې کتابخانه نه برته کتاب راخله. خدا الله نه وډار شه او د قران کریم باندې د عمل کولو د پاره باندې مګوره. ما ته وی ز پوښم که زه حنفی نشم نو د سره وعده مې ده چې کله دی جمعه تر اعظم نو د احناف غوندې منځ وکم. اصل کې د دوی زړونه خطور دي. ښا کله چې مؤمن مسلمان ته حق خبر او کې د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر ورته ثابته کې پکار دا چې وی منی کړ. خود دوی دا اختلاف د عدم علم په وجه نه ده بلکې دا اختلاف د عینات په وجه ده. ها راځه اوسم الحمدلله زدوی ته تیارم. ها کلم چې مولوی صاحب دلیل پیدا کنن ورته سیل وېما 15 پختنې تی کومه که مناظره نه کوي په دې موبایل دی وای او زما د خبرو جواب دیو کی جوابی کې او نور عام ساده اهل سنت غلطه ولخه وسغه کیسې می سي ختم شوه.